رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مجلس کے تپوس شو چی یا رسول اللہ کم یو مسلمان خ مسلمان چاہتا چی خ مسلمان ویلے شی نو آغا کم مسلمان دے حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنا او د لاسنا بل چاته ضرر نه رسی د چا چې د جبې او د لاسنا بل چاته ضرر رسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې دا خ مسلمان نه دی عزیزانو ائمہ محدثین فرمائی چې دې حدیث کې پیغمبر جبړم به ذکر کړه او لاس رستو ذکر کړه حالانکہ کتا سو خیال وکي نو د لاس ضرب چې دی دا ډیر سخت دی په نسبت د جبې ضرب ته یو سړی ته کنزلو کې په جبه او یا یو سړی گویا پلاس پدا خله په سوکو وهي یا پملا په سوکو وهي او لاسم ستاو زما غوندې لاس نه دی او مضبوط سړی لاس چې په سوک دی وای مخ سره به دی هارت فیل نو پکار داو چې پیغمبر اول لاس ذکر کړي وي او بیا جبه ذکر کړي علماء وايي چې حقیقت دا ده چې د لاس ضرب چې ده ار څومره تیز گزار چی وی ار څومره تیز گزار چی وی خو یو سات دردی او بیا ختم شي څومره تیز نه تیز سوک باندې دې سړی وای خو یو سات دردی او بیا ختم شي د جبی گزار چه ده داڑو ختمی گی نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چه جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چه پا غشی جوڑ شی آغی دا پارا ملهم وی پټای مټای په ولګوا سورځ کې جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه جوړ شي هغه د پاراډو پټای نشتا او نو ورته ملام عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې جبه ساتل پکار دغه جبه ده چې دنیا به په دوستم کې او دغه جبه دا چې دنیا به په دشمن هم یو بادشاہ خپل وزیر ته وی چې ما د پاره نن د ښکار غوخه پکار ده د ښکار غوخه راوړه خدا مې ووره چې ښکارو کې باغی کې چې کومه خنا کتی کوي نو هغه وري تکاو مال راوړه او وزیر لاړو وزیرم پوی وزیرو دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوساډب وزیر نو عقل لرلو او ورځ مې یو وزیر نه تپوسو کومه دا جنیجو سو خيار سړی دی جنیجو پیژنئ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو سو خيار سړی دی ما ته لو خيار نه دی شریف سړی دی او خیال نه دی وی شریف سره
نو زمون غوندې نو دا هوښیار وزیر قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وري تکړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې خطي کدا اوس ښکار کې خو وزر وي پتون وي سینه وي کلیجی وي زړه وي خناکی تکی پکې دغی. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه خطي کبله نه د دې جبې نه خطي کبله نه وی خدن سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابتي کوي نو اب ورته او مال به راوړي. وزیر بیا لاړو بیا ښکار وکړو بیا ولا جبه وري تکړه ورایو. بادشاہ ورته ګوري چې اوس ته په سولای خېجو پرون می چې درته ویلی چې خطی کا پکې وري تک او مال راوړ نو دیم جبه راوړ او نن می چې درته ویلی چې خرابتی کا پکې وري تک او مال راوړ نو دیم جبه راوړ. وزیر ورته وی بادشاہ قبله عالم د سر سلامتیا غواړم په خدای قسم که خشه ده نو دغه جبه ده او که خراب شه ده نو دغه جبه دغه جبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه جبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ټیک والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څوک په دې کائنات کې لوی پوه خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم تا ګورا چې په حدیث کې اول جبه ذکر کړي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده چې بچ پاتې شي خلق ستاد جبه د ضرب نه او ستاد لاس د ضرب. علماء یو واقع لیکلی دا و یو سړی او غریب غوندې غره ته بتلو لرګي به کول آب راوړو بیا به خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته لکه څه کوي وې صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو. ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چرا شما سره یو غر دی داغه لرګي وړاو خرڅوای او زما استا به یارانه با چراشه زو تب یو سات مجلس سره کو بیا لرګي وړاو بیا خرڅ. ا سړی بوتلو د چندړو غرتا چندړ بګو عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګي په دنیا د خدای کې داسې خوشبویا شیبه دی بل نه لیدلې لکه د چندړو لختې چې بل. ما سره یو کونټای چارا کړی دا د چندړو کونټای داسې
د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټوله ورځ به د بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راغی؟ نو د چندڼو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی بتلو دیو سره به سات نیم مجلس وکړو، بیا به د چندڼو لرګي راوړو خرڅول دی. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاړو. چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی. اوس کور ماته نه دی معلوم، خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیده یا ټوله شپه ډیوې چا بلول او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور. आवाज کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته خده جی دننه راشي. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښې جوړې. دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه. ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی، خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس ته زیر و زبر کو. هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا، بس تبر یې وله را پرېښی دی او په دا سر چې والی سر یې دوه منځه شوی دی. هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه خلاص شوی او غر دې خپل شو. چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي. ال او مغسې تازه بس مغه تبر ته اغسته دی او د گردن ته ورته نیولې دی او دا سر ته هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خدا معنی چې ایو شاعر وایي چې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راغی. نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي.
نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا ده چې د جبه زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجه اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خم مسلمان هغه ده چې داغه د جبه نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر نه رسي نو الله دې زمونږ جبه داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي او زمونږ لاسونه دې داسې کی چې کوم پیغمبر ویلي دي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام لاش څو وخت کې تیار شه نو دغه وخت کې الله پاک روح ته حکم کو چې ته د لاش کې نه نوځه او دا بیان مخ کې تیر شوی دی چې روح څه شی دی روح متعلق قرآن کریم فرمایلی دی چې دا امر ربی دی اوس روح دا زمون د علماء تحقیق دی چې روح عرض دے او که جوہر دے دا خبر ټوله مخ کی جمعو کې ما ستاسو په مخ کې عرض کړي دومره قدر واوري چې روح یو مستقل جسم اوس دا علم الله پاک خپل ځان سره ساتلې ده او ایسو کې پدې خبر کړی نه زمونږ د زمانه جدید تحقیقات چې کوم دي انګريزانو کړی یو ځل دا باسو شو چې په قبر کې خلقونه تپوس کی نو دوی څه چلو کو چې یو مړی خخ که او سره اعلان دی صدا سے آله کې خوا چې لکه د ټلیفون پشان چې لاندې څه خبرې کیږي نو هغه आवाज به زمونږ غوږونو کې راشي مړی خخ شو دوی هغه میکروفونونه چې کوم دي غوږونو ته لګولي او چې څه وخت کې خاص وخت راغی د تپوس کېدو د څومره کسانو غوږونو ته چې دا میکروفونونه لګېدلي وو داسې څه आवाज د هغې غوږونو کې راغی چې ټول هلاک شو او په ځای مړه شو هېڅ پته ونه لګېد بیا دوی دا تحقیق کولو چې دا روح چې سړی نه وځي نو دا علما وایي چې دا یو جسم دی نو یو قریب الموت سړی په شیشو کې بند کو او داسې شیشو کې بند کو چې د ستنې د سم عمره سورې هم پکې نه و هغه ورننه ایست او شیشې ورپسې بند کړې چې څه وخت کې داغه د نزې وخت راغی تمامي شیشې ماتې شو او داسې تړنګار شو د شیشو لکه د بم په شان هغه د شیشو ټوکړې والوتې او هېڅ پته ونه لګېده چې روح په کوم طرف باندې نو عرض داو چې جدید تحقیقات د زمانه چې کم دي دا امریکا یا انګريزانو کم کړی دي یا کوي هغه نقطې ته دوی نه دي را رسیدلی تر اوسه پورې او نه به تر قیامت را رسی چې هغه نقطې سره د قران پیشنګوئی دروغ ثابت شي
دې کې شک نشته چې جدید تحقیقات چې دي هغه یا انګريزانو کول او یا امریکا کوي یا روس کوي. دا زمونږ د ملک غټ سری چې دي دا په دې طرف نه دي تلی او نه دوی لبوي ورغله او نه دا خلق په دې خبرو پوي. دوی پرېدا چې خپلو کې یو بل سره کباب کی او یو بل سره مړ کی او یو بل سره ولي دا دغه له تکړه دي یا لوټيري دي پلارو کې ولار دي لارې لوټ کوي او یا د شپې ډاکې اچي یا د ورځې ډاکې اچي. دا قسم خلق ده د سارورونه دي غیا پسې ګرځي. دوی د ملک تحقیق یا د کائنات تحقیق دا خبر باندې دا پويږي هم نه. نو عرض میں داو چې قرآن کریم د کوم شي متعلق ویلي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشتا. اگر ریسرچ تر اوسه پورې دوی کړه نه ده او نه د قرآن کریم یا د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی تر اوسه پورې دوی غلطه ثابته کړې نه. یو اعتراض چې اسلام کې خدای پاک ویلي دي چې د يهودو حکومت بنه قائميږي او اوس خو د يهودو حکومت جوړ شو. نو دوی دا سوالو که په د علماو باندې چې د يهودو حکومت بنه جوړيږي نو سه حکومت جوړ شو د استاسو د علم پیشنګوئی غلطه نشو. دا سوال چې وشو هغه مجلس کې زموما ما ورته وی چې اول خو قران کې تاسو وخایي چې خدای پاک ویلي چې د يهودو حکومت بنه جوړي. دا ټکه وخایي. نو یو پکې را پاسې دا غاغه سه نیغه کې غوندې وو ما ته وی چې قران کې خدای پاک نه دی ویلي چې وضربت عليهم الذله. نو مال وضربت عليهم الذله چې دی په دې پويږي چې دا ضربت د ماضی صيغه ده. دا الله پاک د ماضی حکایت بیانوي چې د موسی علی السلام سره او د پیغمبرانو سره د يهودو مقابله وي. نو الله دوی باندې ذلت نازل کو پیغمبران ته بچ کړ. پتیه مقام کې دا بنی اسرائیل سلويخت کاله پریشانو ټول شپه به مزل کو 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 خو چې سار رانا برا ختنو چې کم ځنه بروانو نو بیا به مغازي. نو ضربت دا الله پاک د ماضی حکایت بیانوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ضربت علیهم الذلة دا معلومه دل چې د دې حکومت بنه جوړیږي. دا کم ځین د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په ملک یو ډله دا پرویزیان ورته او په دې بل نوم کې ورته منکرین حدیث وایي. منکرین حدیث س رسالی وزي طلوع اسلام د کراچۍ او د دوی هغه مشرم په کراچۍ کې او غلام محمد پرویز چا چې دو قران لیکل. هغه وایي چې تاسو حدیث وای چې دا د خدای کلام دی نو خدای پاک چرته بهوده خبره کوي؟ نه.
وګوره بخاری شریف کې یو حدیث ته د عمرو ابن میمون روایت ته هغه وایي چې یو بیزوګانو کې یو بیزو دا بیزو مؤنثی او بیز داغه مذکر ده یو بیز زنا کړي وا نو نور بیزوګانو هغه بیز رونی وو رجم کو پکان ویشتو مړ کو نو عمرو ابن میمون وای چې پدغه بیس چې د نورو بیزوګانو ویشتا او رجم کولو نو زم پکې شریکم مام پکانو ویشته نو دا پرویزیان چې زمونږ ده ناهلو تدا حدیثو خیڅ وخت نو د دوی دماغ کې شاو یار تاسو فزول خبره بیزوګان خو غیر مکلف مخلوق دی غیر مکلف پاغي خدا شرعي حدود جاری کیږي نه نو بیا عمرو ابن میمون غوندې صحابي څنګه دا وایي چې بیزوګانو بیز رانی ولې او رجم کوله او زم پکې شریک نو دا تپوس مانا په کراچۍ کې یو ډېر لوی پرويزي وکړ نو ما ورته وی چې د دې حدیث الفاظ پوهیږي ځکه چې هر معنی دارو مدار په الفاظ وي چې څنګه الفاظي هغه سه معنی الفاظ خایا نا کتاب راوړ د عمرو ابن میمون روایت ته پکې چې كنت في الجاهليه نو كنتو بیا وګورئ د ماضی صيغه ده او كنتو سره فی الجاهلیه جار و مجرور متعلق دی كنتو سره عمرو ابن میمون وای چې په زمانه جاهلیت کې یو بیز نورو بیزوګانو رجم کولو نو زم ور سره پکې شریک نو عمرو ابن میمون د اسلام نه وړاندې د جاهلیت د زمانه حکایت بیانې مرګرو نو تاسو وایي چې مال عمرو ابن میمون چې مسلمان نو هغه 20 کې څه فرق و اوس د جاهلیت د زمانه او حکایت بیانې تو ګوره جاهل سړی کې عقل وې نو په بای یو بوت والا او په کوټه کې کېدا ورته سجده لگاوه چې دا زما خدای دې دا اوس عقل دې د عربو جاهل خدا سی وکړ چې په بازار کې به په بای بوت واغستو او بیا به راوړ یو خازه کې به کې خو سجده به ورته لګولې چې دا زما خدای نو کدا د بزنس زیات قمقل او بي وقوف نه وې نو د خپل الله څخه خرید کولو شي هغه ته څو خدای ویلش دا څه عقل دی لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مرش چې زوی مرشو نو کوته کې دا سره واغستو پابوتخانه ورمنډه کړه او پابوتانو راکېخ چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې ده کدایم را نمړ کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډي کړی دو ور پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې ازما زوی دو وجنې سړی مخ کې دی اور پسې په یو کلی ته نه نوت ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نه خلاص کړي خدای ما دنه را خلاص کړ دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تاسو عقل یا لکه عربو کې خدای پاک ډېر ورځې شوی خیرن شوی نو بیا ورويستو بار علم بولو نور ته کې خو چې وچ شنو بیا بدن نه کوټه کې
دی ورته ناست دی، هغه اوچیږي او یو دوه ګیدړان رااله، خپې اوچتې کړې او په بوتي متیاز یې را پرېښود. چې متیاز یې را پرېښود، ده ورته کته، چې کته یې ورته نو د هغه وخت کې دا شعر ووی چې عرب یبول سالبان برأسه، عرب یبول سالبان برأسه. آیا دا څه شی خدای کې دی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي؟ دې ته هم خدای ویلی شي. نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانه کې، او چې څه وخت کې بیا اسلام پکې راغی، توحید او رسالت پکې راغی، نو بیا به څه اشعار وي، بیا به د ابو هريره غوندي و. ابو هريره د 10 ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه، وی واله دا خدای بنده وګه ګرځي، چاته ویم نه چې وګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډه او تازه کجوري بروزي او غخره اوره یو کجمه. بس دا ابو هريره کارو شو. استاد بداوي چې به موسمه به څنګه کجوري په کراوتینو پاکستان درته وخود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو ګورئ په کیاره بلا پرتای اوړي کې د جمی شي او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چا بای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي. نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تور جمی کې باټینګنی. تاسو خیال راغی دي. نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي، نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه به موسمه کجوري نشي راويست. دا څه خبره نه ده. ابو هريره چټه جاری شو. اوس درته خیموس زمونږ د زمانه کې یو وظیفه ده کې 12 ورځې چیلا وباسه او استاد کور څومره خرج چي دي اچ سار را پاس استا بالغ لاندې بپرول. تاسو خیال راغی؟ دا اورېدو خبرې نه دي، درته د لیدو خبرې. 12 ورځې مهنت کول غواړي او هغه نه بعد استاد کور چې 50 روپے ورځي او 100 روپے ورځي او چې سار را پاسې بالغ لاندې باندې لوټ کړو. بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته څنګه چې اوس ما پسې مانځنه پس را لغه شي چې نو عرض داو چې ابو هريره هغه کڅوړه ور سره و، بس د پیغمبر عاشق او کار به بل نو سیوا د دینه چې بداسې لري بناستو د تبه کته او یا به خبرې شروع شنو نږدې براغه او خبرې به اورېدې. په تمام ذخیره حدیث کې د ابو هريره نه لوی راوی بل نشته، په تمام ذخیره حدیث. او د ابو هريره نه لوی عاشق او لوی لیونه بل نو. یو سړی چې 10 ورځې نهار یو استاد مخ ته ګوري او په موړي نو دا اوس عقل منی ده. 10 ورځې نهار او صرف د پکاتوي تمام لوګه دفش تند دفش. مولانا روی عاشق را شد مدرس حسن دوست، دفترو درسو سبق شاروي اوست. عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چي دي هغه د محبوب حسن. تاسو خیال راغی هغه به وی چې لبو لعلو خطو مشکین بتا رازه ور حسن است بنازم دل بری خودرا کے حسن شئی و آدار. د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټی وی. زه په هغه معشوقه ناس کوم چې چاله د دواړو جهانو حسن خدای پاک ورکړي.
تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې ابو هريره په کوم ورځ حضرت عثمان شهید شو لو یا لګولاوا او دناغه کسوړه پاغه لګولا کې ورکش چې ورکش ونه د په یو ډب کناسته دا شعر وای چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. د خلکو خنن یو غم دی او زما دو غم دی. یو غم می هغه کسوړه ورکېدل دي چې کوم زما محبوب مال را کړی و او دویم غم می وقتل الشيخ عثماني. دویم غم می بیا د حضرت عثمان قتل بیا به داوی په زمانه جاهلیت کې به هغه څوي او زمانه د رسالت کې به بیا څوي لکه حسان بوي ما ان مدحت محمدا بمقالتي ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. سړی خو په اشعارو باندې دبل حسن اوچتای او جوړی په زستا صفت کومنو زما په صفت کولو به تو اوچتیږي. حضرت حسان وای نا ما ان مدحت محمدا بمقالتي په خدای قسم چې زه په خپل اشعارو د پیغمبر مدح نکو او نه د شان په اوچتو غرض می څه دی لكن مدحت مقالتي بمحمدي دا خپل اشعار د په صفت اوچتو زما اشعار په اوچت شي چې د صفت کوم زما د اشعار او رتبه په اوچتي بیا بداوي. عرض میں دا کولو چې په زمانه جاهلیت کې خو عمرو بن میمون د 20 نه کم نو او دی وی كنت فی الجاهلیه دا واقع ما کړی و د زمانه جاهلیت په زمانه کې. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کولو ما ته وی چې او کچھ نہ کچھ یہ بات بھی دماغ کو اپیل کرتی ہے. ماورتل یہ اپیل کی بات نہیں ہے یہ حدیث کی بات ہے. دغه حدیث چې چاوي په دغه وخت کې ابو بکر او عمر او عثمان مو او ابو جهل مو د 1000 واټ بلب بلیده. ابو بکر او عثمان پتنګانو په شمع ځان قربان کو ابو جهل پستر ګړوندو رڼا و نظر نه لګي. تاسو خیال راغی ځکه چې د پیغمبر دنیا ته راتلل داسیو لکه یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو چې یکدم تیار کې رڼا راشي د حیواناتو کې وګورئ حیواناتو کې بعض حیوانات داسې دي چې رڼا وګوري نظر نه لګي لکه خاپیرک د شپې چې ګرځي د چرڼا وګوري بیا چرته دیوال پورې اون خلی نظر نه لګي او پتنګ وګوره چې رڼا وګوري ترغه تنزي چې ترسو پورې ځان په قربان کړي. شیخ سادی وای کنا چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بی آموز کان سوخت را جان شد و آواز نه آمد. او د سحر چرګا عشق د پتنګ نزدکا په معشوقې ځان قربان شي او आवाज یې څوک نه اوري. ستیش شملان دي یا لایټ لاندې سارو ګورې ډېری ډېری پتنګان پراتی आवाज چانی اوري. د زیاولک صبرونه نه چې ټول لس کاله وشو چې وای 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 نه وزر وسوځېدو نه لاس وسوځېدو نه شیروانی وسوځېدا اس بلاو نه والو د اسلام عاشق دی او صاحب ادا سي په مین دی چې راشه کوي قسمت خدای چې په بیت الله کې څه دعا کړې ده سه
کراچۍ سوځي لګیا دی، سند سوځي لګیا دی، په ملک اور لګېدلی دی. کراچۍ کې چې کوم حال وشو، سبق دې زده کړي د کراچۍ حکومت د هندوستان نه، سبق دې زده کړي دا بے غیرت. د ریلوے وزیرو او دوه گاډي خپلو کې وجنګېدل، نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې دا زما نااهلي ده چې ما په وزارت کې د ریلوے ټایمینګ ولې غلط شوی او چې دوه گاډي خپلو کې وجنګېدل. استعفا یې ورکړه. غوث علي شاه اوس هم ګرځي د متاثره علاقو دورې کوي. ولې وشو؟ ولې وشو؟ کراچۍ کې ولې مهاجر او پښتانه وجنګېدل؟ پښتون خدا ریکارډ دی چې بار ملک تلاړ شي داغه غرض مزدوري وي، داغه غرض فساد نه. ما عرب ملکونو کې پښتانه لیدلې دي، کراچۍ کې مې لیدلې دي، ام مزدورای لته دي. دا فساد وشو ولې؟ دا د حکومت د نااهلۍ وجه ده. د کم کور مشر چې نااهلی هغه کور رانیږي، د کم ملک حکمران چې نااهلی هغه ملک ورانیږي. زمونږ د ملک حکمران طبقه نااهله. پرونی په پیښور کې 3 وزیران نور واغست، کتلیم دي ته 16-15 پوهیږئ که نه؟ څه نه خبر یې نه و 15 ضرورت څه ضرورت وو؟ یو طرف ته خلق د روزګار په بل ورځ تعلیم بالغان د پاره انټرویو اغسته کېده، هغه دفتر ته چې ور مخامخ شمن شلګونو الکان بی او ام ای والا ولاړ او ماسترای د پاره انټرویو ورکول. یو طرف ته په ملک بی او ام ای الک کړي دا هغه ته د کلرکای ځای نه ملاوي، او بل طرف ته تدیها د ګډو غوندې دا وزیران راټولې، هغه یو تار پیټوي یو ځل لري کړي بیا واغست. ضرورت څه دی؟ په ایمان درته وایم چې په ایمان چې د هرې صوبې نظام یو وزیر نهایت 2 وزیران چلولی شي. ضرورت څه دی؟ اوس بدلم بنگلې ګورئ او خراجات دي او ګنمین دی او موټر دی او پټرول دی او ټیا ډیا دا او لکونه روپۍ به اوس په یو په دې خرچ کړي. یو طرف ته د ملک او د قوم څه حال دی او بل طرف ته حکومت څه حال جوړ کړی. په دغه سترګو ړانده شئ چې دا تاسو پې ګورئ. ولې بدبختو دې ملک سره دشمنی کوئ؟ د دې قوم ولې دشمنان یې؟ نن چپړاسي توب نه ملاوي، چپړاسي برتی کم عام سیاسی رشوت وزیرانو ځان سره ساتلې. ملک تعلیم عام ہو گیا، پلانے ہو گیا، یونیورسٹی پتندر ولې پڅبه کی یونیورسٹی نه روزي هغه ما یو شعر ویلې نن شل کاله مخکې ما وی والله کمه په دې نیت ویلې ظالمانو چې ګینه زستاسو بی عزتی مې کوله. خدا سي وخت په دې ملک کې ګورم چې دا تعلیم چې دا کم تاسو نن کوئ دا به په یو کوډای څوک نه اخلي، په یو کوډ څنګه چل بکی. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. شل کاله مخکې
او نن بیا را یاد شو چې دا ایم او بی والا ته چې نن سکول ماستری نه ملاوي کلرکی جونیئر کلرک زه چې خالی شي هغه ته د بی ایس سی والا او درخواستونه وګوره. نو دا ستاد ملک نه دا شی جوړ او اخیری به لاهور کې یو الکو بی ای کړو نوکری ورته نه ملاوي ده نو هغه د پالش ډبه پیدا کو برشونه پکې واچول په د پاسه ولیکل بی ای پالش او په خار کې بغرځیدو بی ای پالش چې اخر حکومت رونی الکه دا ولې صدر ایوب وخت دا ولې ول بس چې بل سره ته نه ملاوي ګنو بی ای مې کړی دا پالش بکوم. نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ او د بیروزګاری حال وګورئ او بل طرف ته صاحب دې حاجه لوټ جوړ دے داسې لوټ جوړ دے چې پناه په خدای چاته روټای نه ملاوي چاته د سر د سوري زین نه ملاويږي او څوک چې به ابل شپه زمونږه دا ترانسفارمر سوځیدل د بازار والا نو یو ماخام سوځیدل دی بیگا به چرتنی مشپکی جوړ کړی مال کدا ترانسفارمر د وزیرانو سوځیدل یا د گورنمنت هاوس سوځیدل بیا به تاسو چل التبم دا ویلې چې جبل ګورو لګیای او ګرځو ورپسې او که خیر دا دی را روان دی او سړی لګیا دی او پلان دا ویلې خدا مونږ درته سړی ځامن نه ښکاری تا بجلی فیل کې دو سره تا دغه لګېدلې دي جنریټر اتوماتیک لویا بجلی فیل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ول دا دکانونه لګ ټاکتي دي ورجو ورونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورږي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه ملایي اوس خو د بادشاہ خزو څه کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه ملایي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشته چې په پیسو څه ملایي هر شی مفت اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان دی ولوي دکان ته ورغه لالوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ روند دا دکاندار دومره حلوا پرته ده دې خورینه ورته ناشته نو د لاس ور وړې چې نوړې راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېږدو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به موږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهله او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاس ور پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړي دی مخه ولا تور کړي دی او ماشومان ورپسې کړي او ټیمه ور کړي دی او ټنګې دا او د په خر سور روان کړي سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې سه او تله مو چې تر وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډیر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خمل اس کلغوں نے عقل لرائی ما دے خبری تو گورے
چالوای خوړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دی به وقوف تنه عیش جوړ او دی حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بیا خبره ده چې دوی په شرمېږي که دوی کې د حضرت عمر ایمان وې او هغه به وی چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړ مهاجر دلته آباد دي پکار دا او هر حکومت ته ما خو درته 40 کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلی بالکل او نه به راته څوک ثابت او نه مې آینده چرته خوب ګورم خوب هم نه ګورم په 40 کاله چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله محمد رسول الله مدینه ته چې د مکی مهاجر لاړ نو پیغمبر امیرو د مدینه خلق انصار او د مکی خلق مهاجرین نو پیغمبر دواړه ډلې کېنول وی چې تاسو د یو ملک یو دوی د بل ملک دي نو زه تاسو منځ کې عقد مؤاخات قائموم عقد مؤاخات دا معنا چې زه د انصار او د مهاجرینو منځ کې رورولي جوړوم چې تاسو سبا منځ کې دا فرق نه کوي چرته چې دا مهاجر دی او دا انصاری دی تاسو به یو ورونه یې ټول چې پیغمبر دا عقد مؤاخات قائمولو یو پکې را پاسې دو وی یا رسول الله ما سره به د دسه سړی رورولي جوړای چې خزای نه وی چې ولی وی جی پته شرور ولای خبره نه کی چې کم د مکې نه هجرت کړي یو خزای نه زما دوه خزې دي چې یو خزا ولا ورک زده سرور ولی ور سره جوړو او دسمنا چې زی طلاق کوم او دلای ورکم نه د به کور ته بیم او دواړه خزې به ورته خیم چې د دکمه خوخه شي او غزه طلاق کوم او دلای په نکاح ورک حکومتونو ته خدا سي پکاري چې مهاجر د بل ملک راشي نو دا ملک خلک کینی او د دې منځ کې عقد مؤاخات جوړ کی د دې منځ کې یو اصول جوړ کی د دې منځ کې یو رابطه او تعلق جوړ او دا خو د سر کار دی د غټ سرو کار خو نه دی دا خو د اهل کار دی د نه اهلو کار خو نه دی زما عزیزانو نن ټول ملک اور لګېدل اور روټای چاله خو نه ور کوي په کالجونو یونیورسيټو کې وګوره سبقونه لکانو ته خو نه ور کوي بد دماغي لګیاي سنقشه جوړي دکانداری چاله خو نه ور کوي روزګار چاله خو نه ور کوي استما ته وای چې 200 خلق ژوندۍ پور کې واچولې شو دا چې د چا خزه او د چا بچي وي آینده به دغه ځای کې څه وخت به دوی سره څنګه تیر بار تقدیر ا د پښتو شعر دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای کرم وشو خو د ملک ته به د خیر څه اسباب خدای پاک پیدا کی او سو پورې چې د عقل تقاضا ده زما عقل خو کار نه کوي واخر دعوانا